الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رو پوښتنه کړي چې دا خبره مونږ ډیره اورو د پخوا راسي چې یاره د آدم علیه السلام به دوه زامن کېدل، یو هلک یو جینۍ، او بیا به دوه زامن شو هلک او جینۍ، نو دا یو جینۍ به دی بل هلک ته په نکاح کړو، دا بل دی بل ته، نو په دې طریقه باندې د نسل دا سلسله چې کوم دی را روانه وه. نو مرفوع حدیث کې خدا چرته نه دی راغلی، قرآن کې خو صرف دومره راغلی دی وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. سورة النساء کې الله فرمای چې د آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا علیه السلام نه الله تعالی ډیر نارینه او ښځې چې کوم دی نسل لا خور کړ. او دا ظاهر خبره ده چې نسل خو چې خوريږي په دغه طریقه به خوريږي چې د الک او د جنې به د یو بل سره واده کیږي. خدا مفسرینو او دا روایاتو را نقل کړي دي، لکه زه به یو حواله درکمه د سورة النساء په تفسیر کې چې کان لا یلد لآدم مولود الا ولد معه جاریه فکان یزوج غلام هذا البطن جاریه هذا البطن الاخر. آدم علیه السلام ته چې به کوم اولاد پیدا کېده نو له هغه سره به یوه جینۍ هم پیدا کېده، نو د دې حمل هلک به د هغه بل حمل د جینۍ سره واده کړ، نو په دې طریقه دا سلسله به را روانه وه. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.